په دې ځوانۍ کې د کم کردار کړی اما ته پیش ای ځوانا ای شبابه که الله رب العالمین ځواني درکړې نو سبا له دې تپوس کوي چې زما او ستا دا ژوند یو هغه ژوند دی چې هغه د بلوغ نه مخکې ژوند دی چې ته لا نه وې بالغ شوی نو هغه ژوند کې ستا نه قلم اوچت و ستا سره حساب کتاب نه و او دویم هغه ژوند دی چې ته بالغ شي بیا ستا سره حساب کتاب شروع شو ته مکلف شوې او ستا سره ستا د دې ژوند او د دې اعمالو او د دې هر څه حساب کتاب به کېږي او اولنې ستا د بلوغ نه پس دا د ځوانۍ ژوند دی شبابي ځواني دا څومره عمر دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دا 33 سال دی 33 کاله دا د ځوانۍ عمر دی بعض علما دیر ذکر کوي خو دا درې ورسره نه ذکر کوي اصل کې دا 33 کاله دی دا ستا د ځوانۍ عمر دی او دا ستا هغه د قوت او دا هغه د زور او د طاقت عمر دی دا ستا د ژوند هغه خوږ عمر دی ډېر زموږ داسې خلک دي هغوی د خپله ځواني هسې برباده کړي او هسې تباه کړي او د هغه دا خیال ګڼي زه ځوان یم چې څه کوم هغه به کوم زما خوښه ده چې زه به د ځوانۍ کې څه قسم حرکات کوم نه د قیامت په ورځ یو تپوس دا دی چې دا ځواني دې په څه کې زړه کړه وعن شبابه فيما ابلاه رب العالمین به دې ودرئ او درته ووایي چې ما تاله دا طاقت او زور درکړی و روغ بدن مې درکړی و اکثر په ځوانۍ کې بیمارۍ هم کمي هغه ځواني دې څه کړه په هغې کې دې څه وکړه څه کارکردګي دې کړې نو دا خبره خو هسې په خوله باندې اسانه ده خو چې د رب العالمین مخې ته سړی ولاړي او تپوس دې وکړي چې هغه ځواني د سره به هېڅ جواب دی دا بس زما ستا جواب وي چې مونږه دا کول او دا کول نه په دې ځوانۍ کې دې کم کردار کړی اما ته پیش د دې وجې نه ای ځوانه ای شبابه که الله رب العالمین ځواني درکړې نو سبا له دې تپوس کوي که رب العالمین طاقت درکړی نو سبا دې ودرئ او دا ځواني داسې تېره کړه چې سبا د رب العالمین مخې ته ودرېږه او بیا ستا سره جواب تیار وي هسې نه چې بیا زموږ سره جواب نه وي دا د ځوانۍ عمر چې کوم سړی په خیر کې تېره کړي نو د الله رسول فرمایي چې کوم حدیث کې فرمایلي وو چې 7 قسمه کسان دي د عرش د سوري د لاندې وي یو پکې هغه سړی دی شاب نشأ فی عبادت الله یو هغه ځوان دی هغه شباب دی چې هغه په دې ځواني چې دا په دې عبادت کې د هغه نشونما وشوه دې ځوان ورسره دې عبادتونه کوي د رب العالمین عصیان نه کوي نافرمانی نه کوي د سره د ځوانۍ نه د رب العالمین نه یریږي د رب العالمین چې په ده باندې کومه ذمهواري د عبادت ده هغه پوره کوي او داسې ځواني تېره کړه نشأ فی عبادت الله دا ټول ځواني د الله رب العالمین په عبادت کې تېره کړه دا نه چې کار نه کوي کار کوه کسب کوه دیاړي کوه ورسره د رب العالمین عبادت کوه هغه ځوانان خبر کوي چې هغه ځوان دی او زمون نه کوم لا زه ځوان یم هغه ځوانان د دې خبرو نه خبر کوي چې هله د ځوانۍ په مستۍ کې دی او چې زه بوډا شم بیا به عبادت کوم ته خبر سې ستا د ځوانۍ عبادت د رب العالمین ډېر خوښ دی په دې د الله هغه ځای درکوي چې د قیامت په ورځ خلک به ګرمۍ کې لزغېږي ډېر په تکلیف کې وي او دغه ځوان چې ځواني په خیر کې تېره کړې ده دی به د عرش د سوري د لاندې په آرام په عزت او په احترام سره ناست د دې وجې نه وروڼو ډېر لوی نعمت الله درکړی د ځواني دا ګوره برباده نه کوي دا 33 کاله خو دا شو خبرې مختصرې کوو بیا د 33 کالو نه پس تا بل عمر شروع کیږي چې ته 40 کالو ته ورسې
40 40 دا هغه عدد دی چې رب العالمین په قرآن کې ذکر کړی دی. حتی اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، الله رب العالمین فرمایي دې ځوانۍ ته ورسي او 40 کالو ته ورسي. دا 40 اسې انسان ده، دا ډېره اهم انسان ده. او اصل چې سړی په دې عمر کې 40 کالو ته ورسي نو د ټول طاقتونه برابر شي، ټول قوتونه انتها ته ورسي، د عقل چې دی دام پوره شي، تجربې وشي، ډېر د ملګري اتې پاتې شي، څه نوي راشي، د ډېرې سفرې وکړي، ډېر خلک د ده نه مړه شي، ناشنا واقعات دی ویني. د دې وجې نه 40 کالو نه مخکې بعضې داسې کارونه کړي چې بیا به 40 کالو ته ورسي ضمیر یې ملامته کوي چې دا دې څه کړي دي. لکه سړی په ځوانۍ کې د کار انجام او عاقبت ته نه ګوري، په ده کې مستی، په ده کې زوري، په ده کې برداشت نه وي. 40 کالو د سړی ورسي د هغه بیا فیصلې د هغه بیا عقل پوره وي، په هغه کې برداشت وي، په هغه کې حلم وي. نو چې 40 کالو ته ورسي دا ستا د ژوند بله حصه شروع شو. د دې وجې نه تفسیر ابن کثیر د دې آیت لاندې لیکلي چې ته 40 کالو ته ورسېدې نو رب العالمین ته دې توبه نوې که او رب العالمین ته راوګرځه. په دې ځوانۍ کې نه ډېر څه شوي دي، ډېر د غفلت ژوند دې تېر کړی، اوس رب العالمین ته راشي. توبه وباسه، بس دی، اوس خو ستا عقل پوره شو، ته د کار په انجام او په عاقبت باندې پوه شوې، هغه د غفلت ورځې ستا نه لاړې، اوس رب العالمین ته راوګرځه چې رب العالمین دې توبه قبوله کړي. او دې آیت کې الله رب العالمین د دې 40 کالو والا ناشنا خبره نقل کړي، ځواني ورکم وبلغ 40 سنه او 40 کالو ته ورسي. نو قال دی وی رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي. یا الله مال توفیق راکړي چې ما سره د کوم احسانونه کړي چې د هغې شکریه وباسم. زما د مور او پلار سره چې کوم نعمتونه ورکړي که هغوی ستا د نعمتونو شکریه نه ده ایستلې، یا الله زه راته د هغوی د طرفه شکریه وباسم. ګوره دې ټکي کې یو لطیفه اشاره ده چې سړی 40 کالو ته ورسي نو د مور او پلار قدر یې دې مشغوله راشي چې زما د مور او پلار خو څوک دي، د دوی په ما باندې ډېر لوی حق دی او د دوی زما سره ډېره اوچته رشته ده، د دوی رحم او حنان او د دوی لطف زما سره ډېر زیات و. زه خو مخکې ځوان وم، اوس زما عقل پوره شو، یا الله زه تا ته د هغوی د طرفه شکریه وباسم. او اکثر چې سړی 40 کالو ته ورسي اکثر یې مور او پلار وفات شوي. خوش قسمت دی چې د هغه مور او پلار ژوندي یا بغي یو ژوند دی، خوش قسمت دی. اوس د سره احساس پیدا شو چې یاره زما د مور او پلار خو څوک دي، رب العالمین خو په ما باندې د دې ډېر لوی حق ښودی دی، زه یا الله تا ته د هغوی د طرفه شکر وباسم. 40 کالو ته ورسېد، خبرو کې څومره وزن دی. نن سبا زموږ چې څوک 40 کالو ته ورسي هغه د ځان ماشوم ښکاري، او لا وایي زه خو لا بچی یم. 40 کالو ته چې ورسي نو بس کا بند شه، توبه رب العالمین ته وباسه. ته لا نور جرم د الله نه غواړې. 40 کاله خو لږ عمر نه دی، لوی لوی علما تېر شوي، د هغوی عمر 40 کاله تېر شوي، هغوی دومره کتابونه لیکلي چې دی په 40 کاله کې لوستلی نه شي. رب العالمین ولا په دې 40 کې دومره برکت اچولی، په 40 کې هم ډېر برکت دی، خو چې چاله الله رب العالمین ورکړي. د دې وجې نه زما وروڼو هسې نه چې مرګ راله راشي په دې ځوانۍ کې راشي، په 40 کالو کې راشي او موږ مرګ ډېر لرې نو او سبا په ما ته باندې مرګ حمله وکړي. او دا خبرې موږ کوو د دې دپاره چې ځان ته مرګ رایاد کړو، تاسو ته در یاد کړو. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. چې مرګ ته په مخه بوږنېږي، چې سملې او ته بوږنېږي، چې راپاسې او یریږي چې هسې نه چې رانه ساه لاړه شي. یا رب العالمین